ولیدل اب بیانې زمون په دې وخت کې یو مسله مشهوره ده چې کله ته میت له غسل ورکې نو میت ته بیا نږدې کېږي نه ځکه کو چرته وستا اوخ کا پرېوته په میت باندې وی دا میت له به دوباره غسل ورکې او دا ناپاک شو دا مسلې لکه ما په خپل غوږونو په سونه ځایونو کې اورېدلې دي د عوامو نه داسې څه مسله نشته اوخ کا ناپاکه نه ده ته چې د الله د یری په وجه باندې په موس کې جاړې او ستا اوخ کې رالی نو بیا الته مو وایه که نه چې ودستې مات شو الته نه وایي دا غلطه غونتې مسله مشهوره ده در دې پورې فقهاو لیکلي دي چې کله ته میت له غسل ورکړې او بیا د میت د تختې نه روچتولو خدا نه خواسته د هغه نه تشې میچازې یا ډکې میچازې ووتې څه ګندګي دي ووته نو صرف هغه ګندګي صفا کا بس دوباره غسل ته ضرورت نشته نو چې ګندګي وځي هم دوباره غسل نشته نو چې به اوخ کتوي شي په طریقې والا دوباره غسل نشته دا غلطه خبره ده دویم حق دا دی چې کله میت شي نو غسل نه پس د کفن تنظیم د سړی د پاره کفن هغه درې کپړې دي مسنون ازار چې موږ ته پرتوګ وایو دغه رنګه قمیص اور صادر دا کفنی مسنون دي او د زنانه د لپاره 15 کپڑے مسنون دي ازار قمیص صادر لوپټا اور تهبند اور سینه بند دا 15 کپڑے دا د خزې د لپاره مسنون دي د دام دا میت په موږ او تاسو حق ته چې دا ورلور دریم حق دا دی چې بیا به د میت جنازه کې دا د میت اکرام دی میت جنازه چې څوک کوي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې جنازه ته حاضر شو من شهد الجنازه او د جنازې منځ وکړو فله قیرات د لپاره یو قیرات اجر دی